رسول الله مبارک بیان فرمایي وای 15 کسان داسې دي چې کله دوی وفات شي نو د دوی جسم به نه خوري کېږي. هغې کې اول نمبر باندې هغه خلک چې الله پاک ولا نبوت ورکړي پیغمبران دي. د پیغمبر جسم به نه خوري کېږي. پیغمبران خو لوی خلک دي، دومره لوی مقام ورته حاصل دی، نو د پیغمبر جسم به نه خوري کېږي. د دې خورو دومره مجال نشته، د دې ځمکو دومره مجال نشته چې د پیغمبر جسم خوري کی. او دویم نمبر باندې چې جسم به نه خوري کېږي علما دي چې د پیغمبرانو وارثان دي. د عالم جسم دا به وای نه خوري کېږي. حضراتو د غزمکه کې ته هر شی کې دا سمو د بادې ګور هغه خوري شوي وي، کلکه اوسپنه پکې کې دا خوري کېږي. خو عالم د اوسپنې نم زیات مضبوط شو، د کاڼو نم زیات مضبوط شو، په دقه ځمکه کې به پروتي، د دې ځمکې مجال نشته چې دا عالم جسم وخوري. او دریم نمبر باندې حافظان چا چې قرآن یاد کو او په دې سینه کې قرآن له ځای ورکو، قرآن یاد نو حافظ بم نه خوري کېږي. ډېر کارت داسې شوي دي د قرآن حافظ هغه نه خوري کېږي. دې ثوابې طرف ته وایي داسې کار شوی. یو طالب راغلی و د باجوړ نه او کتابونه وی د کافیه طالب وي، کافیه ویلا. هغه طالب باندې بیا څه بیماری راغله او وفات شو. چې کله وفات شو نو بیا خو د دې ټلیفون وغیره دور ونه چاته زم نو معلوم، نو هم دغلته په ثوابې کې خخ کو. د کافیه طالب دی، د قرآن خو پرېږده، د کافیه طالب درته یادو مخه د نحوې چې دا نحوه وایي علم النحوه سمو ده پکې تېره شوله. دغه طالب دغه ځای کې خښ شو. هلته مور ته پته ولګېدله چې زما زوی طالب هغه خو وفات شوی دی او هلته خښ دی. نو دا راله ځان سره خپلوان هم راوستل او وای ما ته قبر وښایې. قبر یې ورته وښه، وایي دا یې قبر دی او دې کې هم خښ کړی دی. وایي دا موږ ځان سره وړو، باجوړ ته وړو. تمام عالمانو ورته وویل چې دا ګوره بده خبره ده او د لاش بې عزتي ده، بس اوس دلته خښ شوی دی، مې راوباسې. خو هغې وی نه، وایي داسې کېدی نه شي، دا به موږ وړو. دا چا یې نه منله، ټولو پې ښه منتظاري ورته وکړله، خو هغې وی نه دا به وړو، دا کېدی نه شي. حضراتو قبر کنستل شروع شو. چې کله دا لحد کولو شو او وی کتل نو د طالب وجود سلامت پروت دی او یو ګل د دې خپو نه راختلی دی، د سپېږمو ته را رسېدلی دی غټ ګل او هغه بوی. تمام ورته ویې موږ تا ته نه وې دا مه وړه، ښکلی قبر کې پروت دی. الله پاک ورله دا څنګه مقام ورکړی دی. مور یې وایي زما مطلب دا نه و، دا زه باجوړ ته نه وړم او همدلته به یې ښخو، خو ما کتل چې ما خپل زوی طالبۍ له لېږلو، آیا زما زوی صحیح طالبي کړې ده که نه؟ ما ته پته ولګېده زما زوی صحیح طالب واپس مې خبره راواړوه. نو دریم نمبر باندې حافظ د قرآن وایي د ده جسم به نه خوري کېږي. او څلورم نمبر باندې شهید، کوم انسان چې د الله په لاره کې شهید شو د هغه جسم نه خوري کېږي. او د شهداو ډېر کرامات مشهور دي، ډېر زیات وخت په زیات لګي. خو شهید چې دی کله چې دی شهید شو نو دا ځمکې دا گنجائش الله پاک نه دی ورکړی، دا وسعت یې نه دی ورکړی، دا مجال یې نه دی ورکړی چې دی د شهید جسم اخري او خوري شي. او پنځم نمبر باندې مؤذن، کوم انسان چې اذان کوي او دی
خلق جماعت لرابلی جماعت ته خلق رابلی دغه انسان د دا جسم به الله پاک نه خوري دومره لوی مقام ورله الله پاک ورکړی دی چې کوم مؤذن کې للهیت پروتي او اذان کوي